नेक्स्ट रिटेंशन دی रिटेंशन डिफिनीशन याद ساتئ چې موږ سره چې کله resistance وي dislodging forces ته دې ته موږ څه وایو retention به وایو. اوس retentions چې کوم دی په dislodging forces باندې ډیپینډ کوي. که dislodging forces زیات شي مطلب دا retention چې کوم دی کنه هغه به کمیږي. اټ مینس چې دا انورس ریلیشن دی چې که چېرته dislodging forces زیات شي نو retention به کمیږي او چې retention مونږ زیاتو نو dislodging forces به کمو. نو 4 قسم یا 5 قسم dislodging forces دي چې په هغې باندې ډیپینډ کوي ستا retentions. لایک فار ایگزامپلس که پهله درته وایم چې ستا masticatory load دی achieving foods دي په دې کې force of dislodgements یا dislodging forces اکټیویټ کیږي د مسلز د وجې. بیا چې کوم نیکسټ دی سټیکی فوډ دی هغه خوړلو د وجې ګریویټیشنل فورسز دي په میکسیلري کیس کې سراونډینګ مسکولیچر دی الریډي مې ته وویله یا پریمیچور کنټیکټس دي چې هغې د وجې بیلنسډ اکلوژن ډسټرب کیږي او دې په ریزلټ کې راکینګ کیږي او راکینګ د وجې ریټینشن لاس کیږي. نو دا 15 فیکټرز دي چې هغې د وجې ډسلوجینګ فورسز اکټیویټ کیږي او دې dislodging forces اکټیویټ کېدو په ریزلټ کې موږ سره retention loss کېږي. نو دا ټول فیکټرز به موږ ګورو چې د دې dislodging forces هغه minimize کو. اوس په دې ډینچر کې retention دوه قسمه دی، یو پرایمري retention دی او یو ته سیکنډري retention دی. اوس پرایمري retention ته وایي او سیکنډري retention ته وایي. پرایمري retention دې ته وایي چې کله موږ ډینچر retention خبره کو نو ډینچر retentions چې کله د بیزل بون سره مونږ ګورو. چا سره؟ بیزل بون سره. نو د بیزل بون او د ډینچر ډایرکټ کنټیکټ چې په کوم ایریاز باندې راځي هغه پرایمري ایریاز دي او دې د وجې چې کوم ریټینشن راځي ته موږ څه وایو؟ پرایمري ریټینشن وایو. جبکې چې کوم ستا سیکنډري ریټینټیو فیچرز دي هغه آل کنټریبیوټینګ ډیټرمیننټس دي یا آل کنټریبیوټینګ فیکټرز دي چې کوم د دین علاوه دي. لایک فار ایگزامپل سراونډینګ مسکولیچر دی چې هغه فورسز جنریشن کوي او نو دا سیکنډري ریټینټیو فیچرز دي چې یاره هغه به مونږ څنګه مینیمایز کوو، هغه به څنګه مونږ نیوټرل زون کې ږدو. دا ټولې خبرې دي. نو دا یاد ساتئ چې پرایمري ریټینشنز مینس چې ډایرکټ بیزل ایریا سره په کنټیکټ کې کوم ایریاز راځي هغې کې به ریټینشن مونږ څنګه راولو نو دې ته به مونږ پرایمري ریټینشن وایو. پرایمري ریټینشن مونږ په دو مینز باندې راوستی شو، یو فیزیکل مینز دی یو میکینیکل مینز دی. یو فیزیکل مینز کې چې کوم یا فیزیکل فورسز دي اول په دې کې اگزامپل ورکړی دی چې په دې کې دا ټینچر چې کوم ریټینشن په دې کې مونږ کوو نو په دې کې نارمل فزیکس لاز استعمالیږي. اگزامپل یې کې دا ورکړی دی چې فار ایگزامپل مونږ سره 2 ګلاس دي او دا ګلاس چې کوم دي مونږ په ډرای انوایرمنټ کې سره داسې ایښي دي. نو دا ډرای انوایرمنټ کې چې په کم ټایمز کې پراته وي نو ډرای انوایرمنټ کې دی په منځ کې کم ریزسټنس دی دا نه وي. نو اوس وایي چې په دې ګلاس په یو سرفیس باندې ما څه شی وکړه، په دې باندې ما لیټ سپوز په دې باندې مونږ واټر سپریډ کړه. دا واټر چې کله زه سپریډ کړم په دې ګلاس باندې نو وایي چې دا بل ګلاس په ځان ته بیا څه شی کا اټریکټ به کا. چې کله ځان ته اټریکټ کا نو وایي چې د اټریکشن دپاره ریزن څه دی چې په دې کې کوم امپرفیکشنز وو هغه فیلینګ وشو او د امپرفیکشن فیلینګ د وجې چې کوم دی موږ سره ټمپرري څه کریټ شو، ټمپرري چې کوم اټریکشن دی هغه کریټ شو او دې په ریزلټ کې څه وشو، دې په ریزلټ کې موږ سره اټریکشن راغی. همدغه فینامینا ده چې په ډینجر کې هم استعمالیږي. چې کوم زیروسټومیا پیشنټ وي هغې کې به ډینجر ریټینشن نه کېږي، چې کوم موږ سره سلایوا ده هغې ته به چې به ریټینشن کېږي. نو ډینجر ریټینشن دپاره سلایوا ډېره ضروري ده. نیکسټ فزیکل فورسز کم کېدی شي چې هغې د وجې موږ سره دا ریټینشن کېږي. اوس فرست چې کوم دی هغه اډهیژن دی. دا یاد ساتئ اډهیژن مینس چې کوم اټریکشن دی چا په منځ کې unlike molecules په منځ کې لږه دا د ډینجر او د سلایوا په منځ کې یا د سلایوا او د میوکوزا په منځ کې
چې کوم ریټنشن دی دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو اډهیشنز. کوهیژن دا دی چې کوم د سیم مالیکولز په منځ کې کوم اټریکشن دی هغې ته مونږ کوهیژن وایو. لایک سلایوا مالیکولز چې کوم دي سلایوا مالیکول سره اټریکشن کا او د سلایوا او سلایوا اټریکشن د وجې یو خاص ویټیبیلیټي مینټین وي دې ته مونږ کوهیژن وایو. انټرفیشل سرفیس ټینشن که یاد ساتئ انټرفیشل سرفیس ټینشن څه ته وایي؟ دا په پیج باندې تاسو ته وایم. دیکھیں انٹرفیشل سرفیس ٹینشن کو وګورو what is interfacial surface tensions. که تاسو نه څوک تاسو کې نو تاسو به دا ووایئ چې لیټ سپوز زما سره یو سرفیس دی چې هغې ته زه وایم S1 سرفیس، بیا د سرفیس 1 او د سرفیس 2 په منځ کې یو فیز دی S2 ان دې په منځ کې تhin فلم دی. اوس که دا سرفیس 1 او سرفیس 2 په کمپلیټ ډینچر کې موږ کنسیډر کو نو د ډینچر سرفیس دی او یو د سافت ټیشو یعنی اورل میوکوزا والا سرفیس دی او دریم چې کوم په منځ کې دی هغه موږ سره سلایوا ده. اوس چې کله موږ دا دوه سرفیس سره څه کوو بیلو او دې ته کم ریزسټنس فیل کیږي د S1 او S2 په سپریشن باندې دې ته کم ریزسټنس فیل کیږي چا د وجې د تhin فلم د وجې دې ته به مونږ څه وایو؟ دې ته به مونږ وایو سرفیس ټینشنز. نو مطلب چې کوم ډینچر سرفیس دی او د اورل میوکوزا سرفیس دی د دې دواړو سپریشن ته چې کوم ریزسټنس راځي هغه ریزسټنس سلایوا په بیس باندې راځي او دې ریزسټنس راتللو ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو انټرفیشل سرفیس ټینشنز. نو دا یاد ساتئ چې انټرفیشل سرفیس ټینشنز څه ته وایي. اوس د دې ریزن ولې دی؟ ریزن دا دی چې موږ سره چې کله سرفیس مالیکولز د یو سرفیس مالیکول د بل سرفیس مالیکولز اټریکټ کوي هغه د څه د وجې کوي؟ هغه د سلایوا د وجې کوي او سلایوا په منځ کې کوهیسیو فورسز دي. کوم یو فورسز دي؟ کوهیسیو فورسز دي. اوس په دې کوهیسیو فورسز په ریزلټ کې څه کیږي چې کوم انټرنل سلایوري مالیکولز دي انټرنل سلایوري مالیکولز چې کوم دي هغه د سرفیس مالیکولز ځان طرف ته اټریکټ کوي. سرفیس مالیکول ځان طرف ته چې کله اټریکټ کا نو دې د وجې چې کوم دی موږ سره یو سرفیس S1 سرفیس S2 اټریکټ کا یا S2 سرفیس S1 سرفیس S2 اټریکټ کا یا S2 سرفیس S1 اټریکټ کا نو دا چې کوم دی که نه دا موږ سره څه شی شو؟ دا موږ سره دا یو میکانیزم اف ایکشن شو. اوس دې نه پس اټماسفیرک پریشر دی. اټماسفیرک پریشر کې دا یاد ساتئ اول خو ډیفینیشن بای ډیفینیشن به موږ دا ووایو چې دا هغه پریشر دی چې په کوم باندې کوم موږ سره اورال ویټ اف اټماسفیر کوالو دا چې کوم پریشر اپلای کوي ستا په دې ارث سرفیس باندې ته موږ وایو اټماسفیرک پریشر. اوس د دې اټماسفیرک پریشر چې کومه ویلیو ده هغه 14.7 PSI ده. د دې ویلیوز نه به دا خو یاد ساتئ. بیا که په ډینچر کې مونږ خبره وکړو نو ډینچر په یو سرفیس کې به چې کوم دی مونږ سره څه راځي دا لیټ سپوز زه تاسو ته خبره وکړم چې یو ډینچر سرفیس دی ډینچر سرفیس او د ډینچر او سلایوا ډینچر او د میوکوزا په منځ کې یا میوکوزل سرفیس په منځ کې چې کوم پریشر ډیولپ کیږي هغه پریشر به نیگیټیو پریشر وي او د دې نه په اوټر ایریا باندې به موږ سره څه وي؟ پازیټیو پریشر وي. یعنی چې دا کوم نیگیټیو پریشر کریټ شو د نیگیټیو پریشر د وجې به موږ سره ویکیوم ډیولپ کیږي او هغه ویکیوم په بیس باندې به موږ سره څه کیږي؟ اټریکشن به کیږي چې دا چې کوم 14.7 PSI چې کوم پریشر دی هغه په دې ډینچر باندې لګي او د دې وجې به موږ سره ډینچر ریټینشن شي کیږي هغه به سیوا کیږي. دا یاد ساتئ. بیا کیپیلریټی څه ته وایي؟ کیپیلریټی دې ته وایي چې موږ سره د دا یو هغه فزیکل پراپرټیز ده چې په کوم کې موږ سره د ټیوبس کې یو ټیوبس کې چې کوم لیکوډ رایس کیږي دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو کیپیلریټیز. چې په کوم ټیوبس کې چې کوم لیکوډ رایس کیږي هغې ته موږ څه وایو؟ کیپیلریټي.
اوس د کیپیلریټي چې کوم دی که نه په ډینچر کې څه رولز دي په ډینچر کې دا رولز دي چې دا کیپیلریټي چې کوم دی موږ سره اوورال سپریډینګ کوي بیا په سرفیس باندې نو چې کله دوه سرفیس سره کانټیکټ کې راځي هغه دوه سرفیس کانټیکټ چې کله راشي نو په دې په منځ کې چې کوم اوورال سپریډینګ دی په یو سرفیس باندې هغه سرفیس سپریډینګ دپاره چې کوم پراپرټیز ریسپانسیبل ده نو هغه څه شی دی کیپیلریټي ده یا کیپیلری اټریکشنز دی لاست کې ګریویټي ده ګوره ګریویټي کې به تاسو دا یاد ساتئ چې ګریویټي پازیټیو رولز دي په منډیبولر آرچ کې یا په منډیبولر ډینچر کې او چې کوم نیگیټیو رولز دي په میگزیلری کې او هغه تاسو ته پته ده چې ګریویټیشنل فورسز په میگزیلا باندې لګي نو اټ مین چې ریټینشن به لاس کیږي او چې کوم منډیبولر کې دی نو منډیبولر کې نو along the direction opposite to the direction دی نو اټ مینز چې د دې به بیا څه کیږي دې به بیا ریټینشن کیږي اوس همدا یاد ساتئ چې دې د وجې مونږه ګولډ ډینچر بیسس په څه کې جوړو یا ریکمنډ کوو په لوور کې او چې کوم لایټ ډینچرز دي لایټ ډینچر اپر لایټ ډینچر مونږه په اپر میگزیلری آرچ کې چې کوم دی مونږه څه کوو ریکمنډډ کوو نو دا یاد ساتئ چې ریکمنډیشنز د چا والا په کم ځای کې دی دا یاد ساتئ بله خبره دا چې ګریویټي ډایرکټلی پروپورشن د تاسو ته ماس ته نو چې څومره ماس سیوای عمره به ګریویټي سیوای چې څومره ماس کمی عمره به ګریویټي کم وي فیکټر افیکټینګ د فزیکل فورسز اوس کوم فیکټرز دي چې هغه د وجه فزیکل فورسز څه کیږي هغه موږ سره افیکټ کیږي اول په دې کې دا یاد ساتئ چې سلایوا ټول نه موست امپورټنٹ فیکټرز دی چې کوم د وجې دا ټول فیکټرز افیکټ کیږي او دا یاد ساتئ چې که اډهیژن دی هم د سلایوا د وجې دی که کوهیژن دی هم د سلایوا د وجې دی که انټرفیشل سرفیس ټینشن دی هم د سلایوا د وجې دی او که دا نور اټماسفیریک پریشر دی کیپیلریټي ده ګریویټي ده سلایوا د وجې اوس په سلایوا کې دوه قسمه سلایوا ده سلایوا کې یو سلایوا کوالټي بیس باندې دوه قسمه ده او کوانټیټي بیس باندې هم دوه قسمه ده کوانټیټي کې که فار ایگزامپل کم کوانټیټي والا وي چې کوم ته موږ زیروسټومیا والا وایو زیروسټومیک پیشنټس کې به موږ سره کمه سلایوا وي نو چې کمه سلایوا وي نو ډینچر ریټینشن به په هغه پیشنټ کې موږ سره کم وي او چې کوم پیشنټ کې زیروسټومیا نه وي نو اټ مینز چې په هغه کې به ډینچر ریټینشن زیات وي اوس که کوالټي وایز خبره وکړو نو کوالټي وایز دوه قسمه ده یو چې کوم دی سرس سلایوا ده چې کوم ته موږ تhin سلایوا وایو واټري سلایوا ورته وایو دویم چې کوم دی تک سلایوا ده تک سلایوا مینز چې د دې کې میوکوزل سلایوا ده میوکوزل سلایوا ته موږ تک سلایوا وایو اوس په دې میوکوزل سلایوا کې چې کوم اډوانټیج دی هغه دا چې دې کې سټیکینس سیوای سټیکینس او د thin سلایوا ویټیبیلیټي سیوا ده ویټیبیلیټي مینز چې سپریډینګ سیوا ده ویټیبیلیټي سیوا ویټیبیلیټي ده نو دا یاد ساتئ چې د سرس سلایوا ویټیبیلیټي سیوا ده او د تک سلایوا سټیکینس سیوا ده اوس که موږ سره فار ایگزامپل یو داسې کیس راځي چې په هغې کې موږ سره چې کوم سلایوا ده کوم یو سلایوا تک سلایوا که هغه تک سلایوا موږ سره اکسیسیو کې راشي تک سلایوا ده که فار ایگزامپل هغه موږ سره په اکسیسیو کې راځي نو اکسیسیو تک سلایوا د وجې اکسیسیو تک سلایوا د وجې میوکس پلاک جوړیږي ښه میوکس پلاک به جوړیږي او هغه میوکس پلاک باندې هایدرالک پریشر به اپلای کوي هایدرالک پریشر به اپلای کوي هغه هایدرالک پریشر د وجې به موږ سره ډینچر ریټینشن بچی کیږي هغه به لاس کیږي دا یاد ساتئ نو نه تک سلایوا موږ ته اکسیسیو کیم نه ده پکار اوس thin سلایوا کې مې تاسو ته وویل چې thin سلایوا که زه فار ایگزامپل thin سلایوا ما سره ډیره شي نو thin سلایوا خو بیسټ خبره دا ده چې د دې ویټیبیلیټي خو شته اوس چې ویټیبیلیټي شته خو په دې کې سټیکینس نشته دی نو چې که موږ اکسیسیو کې موږ سره شي نو اکسیسیو thin سلایوا هم اډوانټیجز نه ده هغه ریزن دا دی چې په دې کې به موږ سره سټیکینس نه وي چې سټیکینس نه وي نو ریټینشن به دومره نه وي نو مکس سلایوا که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د ډینچر ریټینشن دپاره کوم یو آیډیل سلایوا ده نو که آیډیل سلایوا باره کې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي نو آیډیل سلایوا کې به تاسو ته څه ووایي چې مکسډ چې کوم سلایوا ده
هغه موږ سره څه دی، هغه موږ سره آیډیل سلایوا ده. هغې ریزن دا دی چې په دې کې موږ سره میوکس سلایوا هم شته دی، سیرس هم شته دی، سټیکینس هم شته دی او پلس ویټیبیلیټي هم شته دی. نو لہذا دا تاسو د زده کوئ او د دې ریزن څه دا مې درته ویله. بیا سرفیس ایریا ده. سرفیس ایریا چې څومره انکریز سرفیس ایریا وي عمره به ډینجر ریټینشن سی وای، او چې څومره سرفیس ایریا کم وي عمره به د ډینجر ریټینشن کم وي. دا یاد ساتئ. نیکسټ چې کوم دی په دې کې دوه پروسیجر دي چې کله موږ سره پیشنټ کې سرفیس ایریا کم وي هغې دپاره ویسټیبیولوپلاسټي کوو، یا د دې دپاره ریج اګمنټیشن کوو. ویسټیبیولوپلاسټي او د ریج اګمنټیشن چې کوم پروسیجرز دي هغه یاد ساتئ چې ویسټیبیولوپلاسټي او د ریج اګمنټیشن پروسیجرز به موږ څنګه کوو. که فار ایگزامپل زه ووایم درته چې لیټ سپوز دا موږ سره الویولر ریج دی، دا الویولر ریج سره لیټ سپوز دا لیپس شو، دا لینګول سایډ شو، دا بکل سایډ شو، او دا د میوکوزا اټیچمنټ شو. لیټ سپوز دا د میوکوزل اټیچمنټ شو. نو که زه دا میوکوزل اټیچمنټ دا بیزل لیول ته راوړم، یعنی دې لیول ته راوړم چې فار ایگزامپل موږ سره چې کوم میوکوزل اټیچمنټ دی هغه های اټیچمنټ نه لو اټیچمنټ ته راوړم. دې ته زه څه وایم، دې ته به زه وایم چې مونږه ویسټیبیولوپلاسټي. نو ویسټیبیولوپلاسټي کې به چې کوم دی الویولر ریج چې کوم هایټ دی، الویولر ریج هایټ به انکریز کیږي. الویولر ریج هایټ چې کله انکریز شي نو اورال سرفیس ایریا به انکریز کیږي. چې اورال سرفیس ایریا انکریز شي نو د دې د وجې به ډینجر ریټینشنز کیږي. همدغسې ریج اګمنټیشن دی چې په دې کې مونږ ریج باندې پاسه ګرافټینګ کوو. هغه ګرافټینګ په ریزلټ کې څه کیږي، ګرافټینګ په ریزلټ کې د ریج چې کوم هایټ دی اورال هغه سیوا کیږي. بیا انټیمیسي اف کنټیکټ دی چې یارې ډینجر له پکار دي چې په هر پیریفرل زونز باندې د دې کنټیکټ وي. د دې د وجې به چې کوم دی د ډینجر ریټینشنز ښه وي. بیا پیریفرل سیل دی، پیریفرل سیل هم همداسې دی چې یارې پوسټ پیلیټل سیل به بیا مونږ وایو په دې کې چې د میګزیلري دپاره پوسټ پیلیټل سیل به مونږ څنګه جوړو. ښه بیا نیکسټ میکینیکل مینز دي. دا ګوره ټول فزیکل مینز او فزیکل مینز په کوم فیکټرز باندې ډیپینډ کوي هغه مې درته وویله. بیا میکینیکل مینز دي. میکینیکل مینز کې به دا یاد ساتئ چې اول انډرکټ راځي. انډرکټ چې کوم دی که نه که ډیفاین کوئ نو انډرکټ به څنګه ډیفاین کوو. انډرکټ به یاره داسې ډیفاین کوو چې انډرکټ مونږ سره انډرکټ ډیفینیشن که مونږ وګورو نو انډرکټ آر یو هغه الویولر ریج، الویولر ریج، ریزیډول الویولر ریج، یا مونږ ډینټل آرچ اخلو. هغې ډینټل آرچ چې کوم کراس سیکشن دی هغې کراس سیکشن مونږ واخیسته او دې کراس سیکشن باندې چې کوم کنټور راځي او دا کنټور داسې وي چې هغه ستا د ډینچر انزرشن پریوینټ کوي. نو داسې کنټور ته موږ څه وایو، انډرکټ به ورته وایو. نو کنټور هغه کنټور چې کوم موږ سره پریوینټ کوي د ډینچر انزرشنز، نو داسې کنټور ته به موږ څه وایو، انډرکټ. نو انډرکټ از د contour of the residual alveolar ridge or the dental arch upon cross sections which prevent the denture insertion. دې ته به موږ څه وایو، انډرکټ به وایو. اوس دا انډرکټ کې یاد ساتئ چې انډرکټ لکه لیټ سپوز دا انډرکټ دی زموږ سره، نو دا انډرکټ ایریا دا ستا د ډینچر ریموول هم مشکلوي او ستا د ډینچر انزرشن هم مشکلوي. لایک فار ایگزامپل میکینیکل مینز خو دی، میکینیکل ریټینشن خو راولي، خو په دې کې نقصان دا دی چې پیشنټ اپان انزرشن هم پین ورته محسوسیږي او اپان ریموول به ورته پین محسوسیږي. نو لہذا مونږ سره دا میکینیکل مینز اخلو نه، یعنی میکینیکل مینز دی چې ریټینشن سیوا کا، خو مونږ به انډرکټ چې کوم دی هغه به ریلیف کوو دې د وجې چې د پیشنټ ته به مونږه پین نه ورکوو. نو پین به پیشنټ ته مونږه نه ورکوو، اټ مینز چې دا انډرکټس میکینیکل مینز کې به بیا مونږه نه اخلو دی، خو مونږه به اخلو نه. نیکسټ ورډینچرز اټیچمنټ دی. ورډینچر اټیچمنټ لا په پریسیژن اټیچمنټ باندې کیږي
بار ان क्लैप्स په اٹیچمنट باندې کیږي یا میګنټس په اٹیچمنट باندې کیږي. ور ډینچر مې د پریویس چپټر کې ویلای چې هغه ډینچر چې په کوم کې مونږه سکو چې په کوم کې مونږه د ټوت د پاسه کم ډینچر ورکو هغه ته مونږ سوایو هغه ته اور ډینچر وایو. او دا مونږ ورکو په کوم کیس کې چې په کوم کې فیو ټوت ریمینینګ ټیت وي او ور سره پکې سویر بون لاس وي، نو داسې پیشنټ کې به مونږ بیا څه کوو، په داسې پیشنټ کې به بیا مونږ اور ډینچر اٹیچمنٹ کوو. اوس د اور ډینچر اٹیچمنٹ لپاره اول مونږ پریپریشن سایت جوړ کړو. لایک فار ایگزامپل دا پریمولر دی، د پریمولرز کې مونږ پریپریشن سایت جوړ کړ. دی پریپریشن سایت ته مونږ ریسپټل سایت وایو او په دې باندې بیا پاسه مونږ یو اٹیچمنٹ سایت راولو او اٹیچمنٹ سایت نه پاسه چې کوم دی کنه دا لکه فار ایگزامپل اٹیچمنٹ سایت شو، نو اٹیچمنٹ په بیا سره کیږي دې ته مونږ پریسیژن اٹیچمنٹ وایو. بار ان क्लैप्स میکانیزم دا دی چې بار مونږ جوړ کو لا په ډینچر باندې لا د ریج باندې او پاسه مونږ بیا په داسې سکیدو क्लैप्स کیدو، نو क्लैप्स ورته په ډینچر کیدو صحیح ده او بار ورته په ریج باندې جوړ کړو. نو سیم میکانیزم دی لکه دا پین او زما فینګرز د دې چې کوم اٹیچمنٹ دی هغه د بار ان क्लैप्स والا دی. امپلانٹ باندې ریټین کا نو هم میکانیکل مینز دی. میوکوزل انزرټس مطلب دا دی چې په میوکوزا کې څه میټلز لایک یا مشروم لایک میټلز دي هغه انزرشن وکړو او هغه د پاسه بیا موږ ډینچر ورکو، دې ته موږ میوکوزل انزرټس وایو. ربر سکشن ډیسک او سکشن چیمبر دواړه ریکمنډډ خو نه دي، خو دواړه میکانیزم یو شی دی. میکانیزم دا دی چې په دې کې چې څنګه موږ ربر سکشن لګو نو د سکشن په ټایمز کې ویکیومز کریټ کیږي، هغه نیگیټیو پریشر یا نیگیټیو ویکیومز ته موږ څه وایو چې نیگیټیو ویکیوم په بیسس باندې کوم اٹیچمنٹ کیږي هغه ته موږ وایو ربر سکشن ډیسک یا سکشن چیمبر ډیسک. خدینه پس بیا چې کوم نیکسٹ میګنټس دي، میګنټس کې به یاد ساتئ چې کوم میګنیټزم دی هغه پکې اپلای کیږي، یعنی ریسپټل سایډ باندې یو میګنیټ ورکا او یو په ډینجر سایډ باندې، نو د دې اٹیچمنٹ پکېږي. بیا لاست کې چې کوم دی سیکنډري ریټینټیو فیچرز دي او سیکنډري ریټینټیو فیچر کې سراوندینګ مسکولیچر دی او سراوندینګ مسکولیچر کې یو مسلز یې ورکړي دي چې فار ایگزامپل چیک مسلز دي، نو چیک مسلز هم ډسلوجینګ فورسز هغه د وجې اکټیویټ کیږي، نو هغه به مینیمایز کوو. لایک فار ایگزامپل مونږ اور ایکسټینډډ فلانجز جوړ کو نو د چیک مسل به اکټیویټ کیږي او فورس اف ډسلاجمنٹ په دې ډینچر باندې لګي، نو لہذا مونږ به اور ایکسټینډډ فلانجز نه جوړو او داسې به پریونټ کوو لکه ویکسینیټر اکټیویټي په دې باندې یا میزیټر اکټیویټي په دې باندې سټاپ شي. که مونږ فار ایگزامپل ام سیم کیس دی چې لایک فار ایگزامپل مونږ ډینچر پلیسمنٹ کوو او ټو فارورډ یې کوو، نو هغې باندې به لپس فورسز به کریټ کیږي او د لپ فورسز په ریزلټ کې به موږ سره ډینچر ډسلاجمنٹ کیږي، نو هم دا پریونټ کوو. ماډولس دې ته وایي چې ستا کوم کارنر اف د ماوث دی په دې کې ډفرنٹ فایبرز وي، هغې فایبر ایریاز باندې مختلف فورسز کریټ کیږي او دې مختلف فورسز د وجې ډسلاجمنٹ کیږي، نو هم پریونټ کول دي. سیم په ډینچر کې که فار ایگزامپل ستا د ټوت پلیسمنٹ داسې وکړه چې هغه ټو لینګول دی، لیا چې کوم دی که نه فلانجز دی لینګول فلانجز دی هغه دی ایکسټینډډ جوړ کړو، نو په دې باندې به ټانګ فورسز لګي، نو هغه پریونټ کول دي. بیا فلور اف د ماوث که موږ اور ایکسټینډډ فلانجز جوړ کړو نو فلور اف د ماوث په دوه شیو کې اکټیویټ کیږي، یو په سوالوینګ کې او یو په ډیورینګ ټاکینګ کې. نو په سوالوینګ او په ټاکینګ کې ستا فلور اف د ماوث هم انوالو ده، نو هغې ټایم کې به اور ایکسټینډډ فلانجز نه جوړی چې ستا د ډینچر بار بار ډسلاج کیږي نه. سافټ پیلټ په میکسیلري ډینچر کې مونږه څه کوو چې مونږه پوسټ پیلټل سیل ریکارډ کوو او پوسټ پیلټل سیل کې مونږه سافټ پیلټ مومنټس هغه ریکارډ کوو او په هغې د پاسه مونږه ډینچر وکوو، نو هغه به نه اور ایکسټینډډ جوړی چې اور ایکسټینډډ وي، نو سافټ پیلټ کې به یو خو به دا وي چې هغې انفلمیشن او هغې اریټیشن به کېږي، او دویم که اور پوز ډیم مطلب اور یې ټریم کو هم کمپریس کېږي سافټ پیلټ سیوا، نو دې د وجې به مونږ به نه اور کمپریس کوو او نه به اور ایکسټینډ کوو. میزیټر مسلز چې کوم اکټیویټي ده، میزیټر یاد ساتئ چې میزیټر کوم یو مسل دی، میزیټر چې ستا کوم په ډسټل ایریا باندې دی، مطلب موسٹ ډسټوبکل ایریا باندې چې کوم مسلز دی راځي هغې ته میزیټر مسل وایو. هغې
د ماوث اوپننګ او د وجې چې کوم دی هغه اکټیویټي سیوا کېږي نو دا به مونږه ډسلاجمنټ کوي نو دا به مونږه پریوینټ کوو. بیا دا هر څه چې پریوینټ کوي نو ته به دا ډینچر په کوم یو زون کې ږدي هغې ته مونږه نیوټرل زون وایي. نیوټرل زون هغه زون دی چې په کوم کې ستا د بکل مسلز چې کوم فورسز دي او ستا د لینګول مسلز چې کوم فورسز دي هغه بیلنس شي هغه ایکول شي هغه زون ته مونږ نیوټرل زون وایو. او د دې نیوټرل زون کې د ډینچر پلیسمنټ وکړو نو د ټول اورال چې څومره سیکنډري ریټنټیو فیچر دي د مسکولیچر والا هغه ټول به چې کوم دی په دې باندې مینیمایز کېږي. نو لہٰذا تا ته څوک تپوس وکړي چې ته په کوم زون کې ږدي ته به ورته وایي چې نیوټرل زون کې. نو نیوټرل زون هغه زون دی چې په کوم کې موږ سره د سراونډینګ مسکولیچر د وجې څومره فورسز دي هغه موږ سره زیرو کېږي. بیا شیپ اف د ډینچر بارډر ان ډینچر فلنجز دي یعنی په دې کې داسې پکار دی چې مینیمم انټرفیرنس دا ډینچر وکړي او چې کوم سراونډینګ مسکولیچر دی چې هغه په پازیټیو سیټینګ یې وشي لایک هغه په ډسلاجینګ فورسز کریټ نه کا. اوور ایکسټینډډ ډینچر هم نقصان دی. وختي مې درته وویل چې کله اوور ایکسټینډډ جوړ کړو نو سراونډینګ مسکولیچر به اکټیویټ کېږي او هغې د وجې به بیا څه کېږي د ستا د ډینچر ریټینشن به لاس کېږي نو اوور ایکسټینډډ به نه جوړو نو بیا به موږ څه کوو صحیح بارډر مولډینګ به کوو. چې بارډر مولډینګ یې وکړو نو پراپر بارډر مولډینګ باندې به ستا پراپر د ډینچر ریکارډینګ کېږي. سیم کرونایډ پروسس ریکارډ کولو دپاره کرونایډ کوم یو پروسس ته وایي چې کوم ستا د مګزیلري ډینچر لکه دا مګزیلري ډینچر دی مګزیلري ډینچر چې کوم اینډ پورشن دی دې ته موږ کرونایډ پروسس وایو. د کرونایډ پروسس لکه فار ایگزامپل دا مګزیلري ډینچر دی نو دغه پروسس ته موږ کرونایډ پروسس وایو. هغه کرونایډ پروسس به صحیح ریکارډ کوو ډیورینګ ماوث اوپننګ په بارډر مولډینګ کې نو موږ سره به کرونایډ پروسس بیا صحیح ریکارډ کېږي او چې صحیح ریکارډ شي نو ډسلاجینګ فورسز باندې اکټیویټ کېږي. چې ډسلاجینګ فورسز نه اکټیویټ کېږي نو دې د وجې به بیا موږ سره د ډینچر ریکارډینګ به ټیک کېږي. بیلنسډ اکلوژن راوستل دي په څه کې په ډینچر کې چې نه زیات موږ سره ګور دا یاد ساتئ چې نیچرل ټوت کې دوه قسمه اکلوژن دی. نیچرل ټوت کې خو لایک کیناین ګایډډ اکلوژن وي یا ګروپ فنکشن اکلوژنز وي. کیناین ګایډډ اکلوژن یا ګروپ فنکشن اکلوژن دی ته وایي چې په یو سایډ باندې کنټیکټ راشي نو په دویم ځای باندې به یا په اپوزیټ سایډ باندې به موږ سره کانټیکټ نه راځي. لکه فار ایگزامپل که زه انټیریئر کانټیکټ کې راولم نو انټیریئر به کانټیکټ کې راځي پوسټیریئر به کانټیکټ کې نه راځي. ان که پوسټیریئر کانټیکټ کې راولم نو انټیریئر به کانټیکټ کې نه راځي. ان سیملرلی که زه ون سایډ لیفټ سایډ باندې کانټیکټ کې راولم نو دا بل سایډ به موږ سره څه کېږي دا په کانټیکټ کې نه راځي. چې کله ټول په کانټیکټ کې نه راځي په یو سایډ باندې ټول کانټیکټ کې راځي هغې ته به موږ ګروپ فنکشن اکلوژن وایو. او چې کله صرف کیناین په یو سایډ باندې کانټیکټ کې راځي او په بل سایډ باندې نه راځي نو هغې ته موږ کیناین ګایډډ اکلوژن وایو. موسټ کامن کیناین ګایډډ اکلوژن دی. اوس په دې ډینچر ویرر پیشنټ کې موږ بیلنسډ اکلوژن ورکوو. هغې ریزن دا دی چې که موږ همدغه کیناین ګایډډ ورکړه لا فار ایگزامپل موږ چې کوم دی که نه دې پیشنټ ته ګروپ فنکشن اکلوژن ورکړو نو په دې کې به بیا پیشنټ کې به دا د ډینچر داسې به راکینګ به کېږي. نو چې کله ډینچر راکینګ کېږي که نه مطلب یو سایډ نه ډینچر به راوچتېږي او بل سایډ نه به ډینچر چې کېږي هماغه ځای باندې به وي نو د دې د وجې به ډینچر راکینګ کېږي مطلب چې ډینچر کې به امبیلنس راځي او هغې د وجې به ریټینشن لاس کېږي. نو لہٰذا مونږ به چې کوم دی که نه داسې کیس کې څه کوو داسې کیس کې به مونږ د پیشنټ له بیلنسډ اکلوژن ورکوو. بیلنسډ اکلوژن مطلب دا دی چې په دې کې به مونږ پیشنټ له داسې اکلوژن ورکوو چې په هغې کې به مونږ سره انټیریئر او پوسټیریئر ټیت به په یو ټایم باندې چې کېږي کانټیکټ کې راځي. او دا خبره یاد ساتئ چې کوم لیفټ آرچ دی او د رایټ آرچ دی نو د لیفټ او د رایټ آرچز دواړه کانټیکټ په ایټ د سیم ټایم کې راځي. چې کله یو سایډ باندې کنټیکټ کوي نو نیکسټ سایډ باندې هم کنټیکټ راځي اله به ستا بیلنسډ اکلوژن وي. دا یاد ساتئ چې په کمپلیټ ډینچر کې کوم یو اکلوژن موږ ورکوو بیلنسډ اکلوژن. نیکسټ 0 ډیګري اور مونوپلین اکلوژن ورکول دي. 0 ډیګري اکلوژن دي ته وایي چې ستا د پاس چې کوم ټوت دي یا لاندې والا کوم ټوت دي هغه دواړو کې چې کوم پلین دی کسپل انګلاینیشن دی یا کسپل انګولیشن دی هغه پکې مونوپلین دی. مونوپلینز مین چې کس پکې نشته دی بس په یو 0 ډیګري باندې پراته دي. نارمل چې کوم نیچرل ټوت وي هغې 33 پورې کسپل انکلاینیشن وي. لکه ګوره فار ایگزامپل دا اپر ټیت دی او دا لوور ټیت دی نو د دې چې کوم کسپل انکلاینیشن دی دا والا ډیګري
یا دغه والا ډیګري هغه چې کومه جوړیږي هغه 31 نه ونه 33 پورې چې کوم دی هغه ډیګري وي. نو د دې مونږ چې کله 0 ډیګري جوړ کړو دي ته بیا مونږ څه وایو؟ دې ته بیا مونږ مونوپلین وایو. نیورو مسکولر کنټرول څنګه راوستل دي چې په کوم پیشنټ کې مونږ سره ډینجرر ویرر دي هغه with passage of times د دې هیبټس ډیولپ کیږي. نیورو مسکولر کنټرول به راځي. اینډ سایکولوژیکل فیکټرز یا سایکولوژیکل ویل بینګ د څنګه پیشنټ کې راوستل دي چې ته پیشنټ په دې باندې پوه کې چې یاره فار ایگزامپل د ډینجر څه رولز دي ستا په لایف کې او د ډینجر ایجوکیشنز ورکول ته موږ به سایکولوژیکل مطلب ویل بینګ ورکول دي. موسټلی چې په کوم ډینجر کې موږ سایکولوژیکل سپورټ ورنکو دی پیشنټ لا نو هغه ډینجر بیا شیش لذي هغه ډینجر بیا یوز کې نه راځي. نو چې یوز کې نه راځي نو اټ مینز چې اورال د ډینټیسټ چې کوم مهنت ته غم ځای شي او د پیشنټ ولا مهنت هم ځای شي. لاست کې پراپر پیشنټ انسټرکشن ورکول دي. لایک فار ایگزامپل تاسو ته مو د سټیم ویل چې بیلنس اکلوژن راوستلو لپاره یو دا خبرم ضروری ده چې بیلنس اکلوژن ډیسټرب کیږي نه نو پیشنټ ته بدا وای چې کته بایټ کوي نو posterior tooth نه به کوي انټیریور نه به نه کوي. هغه دې ریزن مته تاسو ته ویل چې د دې ریزن دا چې بیلنس اکلوژن به ډیسټرب کوي راکینګ نه پریونټ کول دي. او بل پیشنټ ته بدا وای چې فار ایگزامپل که فود خوري نو فود سمال پیسز کې به خوري. نو دا څه انسټرکشن دی دا سی بیا د پیشنټ اور هیلث انسټرکشن دی چې هغه څنګه مینټین ساتل دي. هم دغه د ډینجر هایجین انسټرکشن دی هغه باندې الګ چپټر دی. اب موږ بیا نیکسټ وایو.